بعضې قسمه زنانه داسې دي چې په هغې کې د زناورو خویونه راشي، څه پکې د منګک د ذاتي، څه پکې د شادوګانو د ذاتي، څه پکې د پیشوګانو د ذاتي، څه پکې د خرو د ذاتي، څه پکې د خنزیرانو د ذاتي. په دې زنانو کې ډېر قسمونه دي. اوس چې کومې زنانه باندې چې کوم دی محنت نه کېږي، هغې ته دین نه ښودلی کېږي، هغې ته د الله د رسول خبرې نه کېږي، زما محترمو د خچر صفتونه پکې پیدا شي، دغه شان د منګک صفت پکې پیدا شي. هغه ورځ هم یو کس راغی ویره جي زما د واسکټ نه چې کوم دی پیسې ډېرې غیبېږي، وایي تقریبا دا دی 15 لکه 4 لکه روپۍ یادې کړي چې دا دی برابرې شولې، او غل نه معلومیږي چې دا څوک دی زما د دې واسکټ نه او زما نه چې کوم دی غلا کوي. زما محترمو زموږ یو مولانا صاحب او ورته ویلې چې دا ستاسو په کور کې یو منګک دی او هغه منګک ستا ښځه ده، ستا ښځه ده، دا ښځه چې کوم دی ستا د واسکټ نه پیسې وباسي او تا نه پیسې پټوي او هغې باندې ته خبر نه یې، نو یقینا د هغې تفتیش وشو. زما محترمو هغه ښځې ګرفتاره کړه او یو ورځ ورته الله پاک هغه ټول مناظر په خپلو سترګو باندې وروښودل. بل زما محترمو په دې کې د خچر صفت پیدا شي، دا ټوپونه وایي دته چې کوم دی نکه مکه نشي کولی. نو یو جینۍ په ډولۍ کې د خاوند کور ته څنګه راوستل، نو زما محترمو هغه لږ ساعت پس وایي زه خپل حاجت پوره کوم او لږ باتروم ته ځم، واشروم ته. باتروم ته لاړله، د باتروم دروازې ځان پسې لټ کړله او एकदम لږ ساعت پس چغې شولې، دومره چغې شولې. زما محترمو خو ګیټ بند کړو، نو د خلکو ورپسې د باتروم هغه دروازه ماته کړه چې ویې کتل دې زنانه ځان سره په ډولۍ کې تیل راوړي، تیل کم تیل یې راوړي، د خاورو تیل یې راوړي او هغه خاورو تیل یې په ځان باندې واچول او ځان ته تیلی ورته کړی. په هماغه ځای کې زما محترمو وجه څه ده؟ دې له چې کوم دی موږ او تاسو تربیت نه دی ورکړی، په دې باندې موږ محنت نه دی کړی، موږ دې ته چې کوم دی صحیح لار نه ده ښودلې. نو زما محترمو د هغې خوښ وي او بل ته ودیږي نو خامخا به دا عمل کوي. همدغه شان هلکان هم وي چې د هغې ته چې کوم دی نکه مکه والا څوک نه وي، پلار سار لاړ شي ماسخوتن راشي، مور چې کوم دی غریبه په کور کې ناست دی، دا ماشوم بار د چا سره د دې ناسته پاسته ده، دا چا سره په محفلو کې په مجلسونو کې کینی، د هغې نتیجه بیا څنګه راوځي؟ یو طرف ته د جینۍ ډولۍ اوچتېږي، بل طرف ته د دې هلک جنازه د کور نه وځي، دا خودکشي وکړي، بیا دا دې ته بیا نکه مکه نشي کولی. هغه ورځ هم زما محترمو ما پسې سامیر صاحبان څه تبلیغ والا راغ، وایي پلانکي ځای کې چې کوم دی یو هلک دی ټامي دی او لوفر دی او پلار ته په دماغو باندې تمانچه کېدي او پیسې ترې نه وصولوي او هغې باندې خپلې عیاشیانې کوي. وایي تاسو راشئ او هغې ته چې کوم دی لږ واز او نصیحت وکړئ که چېرته الله پاک ورته هدایت وکړي. نو چې زه لاړم زما محترمو ما هغې ته 3 پاوه وخت د الله د رسول خبره ما د هغې سره وکړله. خو بعضې ازلي بدبختي په هغې باندې مهر لګېدلی، ټاپه پې والی شوي، ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. هغې باندې مهرونه والی شوي چې دې ته بلکل هدایت یې نه کېږي، الله دې ته هدایت کوي نه. نو ما ورسره خبره وکړه په دې کې د ماسخوتن د مونځ وخت شو، نو زما محترمو ما ځان سره جومات طرف ته را روان کو. نو ما ته په لار کې وویل یاره مولانا صاحب زه تاسو سره قرآن شروع کوم. قرآن نو ما دا خو ډېره بهتره خبره چې ته قرآن شروع کړي. خو به هر حال چې کله ما مونځ له ځان سره راوستو او ماسخوتن زه جمعې دپاره وړاندې شوم مصلې ته، نو ما چې څنګه الله اکبر وکړو زما محترم هغه واپس وتښتېد، مونځ یې ونه کړو. ګوره ازلي بدبختي بعضې مونځ یې ونه کړو وتښتېدو. چې لاړو زه سبا مدرسې ته لاړم او چې مدرسې نه سیکنډ ټایم کې رالم داسې 2:30 بجې، نو ما ته طالبانو ویلي وي قاري صاحب تا سره چې پرون کوم هلک هغه ګوته وکړله او ماسخوتن مونځ نه وتښتېدو، هغه هلک خودکشي وکړه، هغه هلک ځان وویشتلو. ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. زما محترمو دې ته چې کله دې ته طریقه نه ښودلی کېږي، دې ته دین نه ښودلی کېږي، نو د دې نتیجه به هم دغه شان راوځي، بیا دغه شان به راوځي. او بیا زما محترمو
په دې زنانو کې دا د زناورو خوونه پیدا شي، په دې نارینو کې پیدا کیږي، نو ګوره ټول غمونه چاته جوړوي؟ مور او پلار ته. مور او پلار ته ټول غمونه جوړوي. نو راځي چې نن نه د عزم او نیت وکړو چې خپل بچي او خپل ځانونه د پیغمبر علیه السلام د تعلیماتو مطابق جوړ کړو ان شاء الله. جزاک الله خیر.